سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دوی دا دماغ تګ او د هغه ته دومره نه وي خوشحاله چې دا ووایم بس دوی وایي چې بس یا ووایم چې نن ولا طبیعت مې خراب د مریض یم بیا داسې نه وایي چې الله دې جوړ کړي بس دا وایي چې په دغه جوړېږي ولا او خبر دا ده چې دماغ هم نه ده ورغلی ښه صرف دا بس ډېر خوند ورکوي یار دا بس تاسې ته ولې مزه درکوي ها بی راغلی د والناس په آخر کې سین راغلی د قرآن په سر کې با راغلی او په آخر کې سین راغلی چون جمع کني بس شوه ده پوه نه شو په دې باندې او قرآن کې بس د ځکه د انسان د هدایت لپاره دقه یو کتاب بس ښه کوم ځای ته خبره ورسېده بترتیب الالواح د الواح والا خو نشته نن نام ډېر بلا ده ښه پایوازان دومره زیات شي نو دی وایي مولانا صاحب فصلونه الثالث والفصل فصل په لغت کې تمیز ته وایي مولانا صاحب یو موسی مولانا په کور کې مشکل دي ځمکې لانجی دی هغه ته دعا وکړئ الله تعالی د دوی کور کې دا مشکل ختم الله حق خپل حقدار ته ورسوي د دې مابین کې الفت او محبت پیدا کړي له دشمني نه له خفګان نه یې وساتي په خپل قدرت کامله باندې لانجی ختمه کړي چې څومره مشکلات وي د مسلمانو کورونو کې الله رفع او دفع کړي مسلمانو مابین کې اتفاق او اتحاد راولي ایوب قاری صاحب مشکل دا یو حاجت ده په زړه کې نو آل نه وایي راته نو الله ته پته ده یا الله هغه مشکل هغه حاجت زر تر زره ورته پوره کړي زر تر زره ورته پوره کړي حاجت چې دی رسیږي ورته پوره شوی وي یا په دې هفته کې ورته پوره شي زر تر زره یا الله مونږ ته هم دعا وکړي یا الله هغه پوره کړي د ټولو مشکل پوره کړي هغه خو ما ته ویلي نه دی او چې وایي رسمي به راته وایي داسې خو نه ده چې نو دی وایي مولانا صاحب فصلونه الثالث دریم نمبر چې دا الفصلونه فصل په لغت کې تمیز ته وایي ښه او په اصطلاح د منطقیانو کې فصل چاته وایي وی لکه وی ما دا انواع دي ښودل ما ویلې فصل فی ترتیب الانواع فصل د په بیان د ترتیب د انواعو کې اعلم ان الانواع وس مې درته ویل چې انواع قد تترتب په تحقیق سره مرتب شوي دي یا قد چې د تقلیل لپاره کې کله کله مرتب کیږي بیا داسې کا هغه د مضارع دریم نمبر قانون پکې جاری کا ترتبو تترتبو صحیح شو مولانا لا تنابزو تتنابزون او فاصل کې اوش مولانا صاحب نو بیا د مضارع معلومي کوم نمبر قانون پکې جاری کی ترتبو تترتب قد د تقلیل لپاره شي نو کله کله مرتب کی څنګه دی وخاندلو دې خواته وګوره څنګه دی وخاندلو وسړی خدا خو نه ده که نو دی داسې حیران شو که نه چې دا قد ته مې لاره جوړوله که نه هغه مزه یې نه کوله دی حیران شو ښه دا خو داسې نه ده که نه اوس خو دا ټوله شپه ورځ در سره لګیا یو څنګه مولانا زه ارشاد صرف نه ده ارشاد صرف چې سترګې پټې کړم بغیر د مبالغې او زه دلته درته وایم چیلنج در کوم په نیمه ګنټه کې نه ده له اول نه تر اخره پورې قوانین دلته درته وایم یو نوي قوانین دي نیمه ګنټه شاس ګړۍ ته ګوره زه ټول ارشاد صرف درته وایم ما یاد ده ابل وای دومره چل کوي بس د خپل کتاب پرېږدي دومره هوښیار ده ښه یاره بېګا یو طالب هغه رالیږلی چا ملا ته چیټ ورلیږلی د طالب چیټ یې ورلیږلی دی یو سوال یې کړی د په چېرته د کرک د کوواټ طرف ته د دا ملا شیخ الحدیث ته لکه د چا اوه 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 نبی ادبي دي ما پې دا بل شی یادوي په خولو کې دراغه کمه لاس کې درنو شیخ حسن جان صاحب زه هم دغه کنځلې نه کوئ
قسم دی غصه شي پسې وسړی دا 2.5 منټه دي په کنځلو تېره کړه خو جواب ورکړه دې څه مطلب نو مولانا صاحب ناس هغه د بل څوک دا د خبرې کله کله لږ هغه غوندې شي ما ته ښکاري دي هغه سیټ ته دا د کرک او د دغو طرف خو ژبه یې صحیح ده هغه نه ده تر هغه طرف نه ده رښتیا ښه نو دی وایي اعلم ان الانواع قد تترتب متنازلة فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع چې لاندې ترېنه انواع وي خو فوق ترېنه نوع نه وي لکه څوک جسم مطلق راواخله جسم مطلق بره ترېنه نوع نشته هغه جوهر د جوهر خو جنس ده او لاندې انواع شته نو دې ته نوع عالي وایي وقد يكون تحته نوع او فوقه نوع دې ته نوع متوسط وایي وقد لا يكون تحته نوع ويكون فوقه نوع لاندې ترېنه افراد وي فقط انواع نه وي خو بره ترېنه انواع وي دې ته نوع ساپله وایي خو دې نوع ساپلې ته نوع الانواع هم وایي څه ورته وایي نوع الانواع وایي ساپلې ته په جنس کې دا به وروسته بیا درته راشي په کوم ځای کې او درته خو مې ویلې رښتیا وایي نوع الانواع ساپلې ته ولې وایي ځکه د نوعیت په نسبت سره او دی به لاندې ځي او د جنس الاجناس هغه عالي ته جنس الاجناس ولې ویلې ځکه د جنسیت په نسبت سره او دی به بره ځي ځکه جن دی وایي نو وایي لکه کلي مقول اصل فصل دا کلي فصل چاته وایي هغه کلي ته وایي مقول چې هغه محمول ده علی شی په شي باندې هلکه په شي باندې حمل کېږي خو پې جواب په شي باندې که په سپي په شی په چا حمل کېږي په شي باندې په چا په جواب ای شی په جواب د سوال ایو شیئنا دا ایو واضح وضع کړی د دې ما د طلب د ممیز د مسئول عنه لپاره خو ګوري په ایو کې قاعده واوري دا براشي درته شرط تعذیب کې چې ایو واضح وضع کړی دا د طلب د ممیز د مسئول عنه لپاره چې ما ته امتیاز په ایو سره وکا لکه قرآن کې راځي یهودو ته دغه کشیران چې راغله خپلو یهودو علماو ته ویل چې ایو الفریقین څنګه راځي احق بالامن ای الفریقین خیر مقاما داسې راځي لکه نو ای الفریقین نو ایو مضاف الیه څه ده فریق ده که نه ده نو په فرقیت کې خو دواړه څه یو شریکان یو هغه هم فرقتون ده خو اوس ممیز راته وښیه چا خیریت ده چې کومه فرقه خیر ده او کوم شر ده نو ایو راځي لپاره د طلب دی ممیز اوس مولانا صاحب هغه ممیز به یا ذاتي وي یا به عرضي وي که ممیز ذاتي و فصل که ممیز عرضي و خاصه ورته وایي اوس مولانا صاحب په ایو کې قاعده دا ده چې ایو لازم الاضافت ایو ځان نه مستعملېږي ښه ایو لازم الاضافت ده نو ایو چې کوم د مولانا دی به مضاف کېږي خامخا نو چې کله د دې اضافت راغی ما بعد ته نو اوس به خالي نه وي یا به د مضاف الیه شی وي یا به د مضاف الیه جنس وي که مضاف الیه شی و نو یا به مطلق شی وي یا به مقید په قید د فی ذاته سره وي یا به مقید په قید د فی عرضه سره وي که مضاف الیه مطلق شی و لکه تا ته وایم الانسان ای شیء بس نو په جواب کې فصل هم راتلی شي خاص هم راتلی شي ولې چې د مقید نه که په قید د فی ذاته فی عرضه سره نو معلومیږي دی مطلق ممیز غواړي ګوره د ایو مضاف الیه که مطلق شی و مطلق شی دا معنی چې مقید په فی ذاته و په فی عرضه سره نو لکه زه وایم الانسان ایو شیء بس دا ونه وایم چې ایو شیء فی ذاته یا فی عرضه نه 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 ایو شیء نو په جواب کې فصل هم راتلی شي خاص هم راتلی شي ولې ځکه فصل هم ممیز ده خاص هم ممیز نو چې د مقید نه که په قید د فی ذاته فی عرضه سره نو معلومیږي چې دی مطلق ممیز غواړي هغه ممیز ذاتي وي که نو په جواب کې سم راتلی شي او نو الانسان ای شیء تراته ویلی شي چې ضاحک کاتب ناطق ان یې ویلی شي او که مقید په قید د فی ذاته سره نو هر یو فصل وای په جواب کې راتلی شي که مقید په قید دی
فی ار یو فصل په جواب کې راتلی شي. نو وایا الانسان ای شیء هو فی ذاته ناطق نامن حساس. حساس دا فصل بعید دا، نامن فصل ابعد دا، قابل دا فصل ابعد الابعد. ار یو او کوم قید په قید په عرضی سره خاصه برزي. الانسان ای شیء فی عرضه ضاحک کاتب. صحیح ده مولانا صاحب؟ دا چل شو صحیح شو. او که مضاف الیه جنس نو یا به جنس قریب وي یا بعید یا ابعد یا ابعد الابعد. که مضاف الیه جنس قریب په جواب کې به فصل قریب راځي. وایا الانسان ای حیوان ناطق. ولې زه له تا نه ممیز غواړم، په ایو سره څه غواړم؟ ممیز غواړم. داسې ممیز چې د مسؤول عنه چې انسان ده دغه امتیاز راولي د کل هغه مشارکاتونه چې هغه د انسان سره شریک دی په مضاف الیه د ایو کې. او مضاف الیه د ایو څوک ده؟ حیوان. چې له دو سره په حیوانیت کې څومره شیان شریکان دي دغه نه چې امتیاز راځي هغه په ناطق سره راځي. نو هغه جنس بعید نه قریب ده، نو ممیز به راوړم فصل قریب. نو بیا تا ته به وایم په جواب کې چې ناطقونه. او که مضاف الیه څو هغه جنس بعید و نو په جواب کې فصل بعید هم راتلی شي قریب هم راتلی شي. ولې چې بعید راتلی شي قریب خو بې طریقې او لا راتلی شي. نو ووایه الانسان ای جسم نامن. نو اوس د انسان سره په جسم نامی کې شجر شریک ده که نه؟ نباتات شریک دي. نو اوس ووایه حساس. حساس معنا متحرک بالاراده. حساس او متحرک بالاراده یو شی. نو بیا حرکت نه کوي او دا بلې کوي. نو شجر او نباتات ووتله ترې برازه پسې او ناطق هم راتلی شي. بیا الانسان ای جسم مطلق. نو په جواب کې هغه نامن برازي. ولې چې هغه ابعد و جنس نو په جواب کې به فصل انسان کوم جسم مطلق ده. نو په جسم مطلق کې د انسان سره وسپنه حجر مدر ټول شریکان دي. نو ته به راته وایې په جواب کې چې نامن. انسان نمو کوي غټیږي نو حجر او مدر ترې نه ووتل برازه پسې. او په جواب کې حساس هم راتلی شي، ناطق دا راتلی شي. برازه پسې الانسان ای جوهر. نو په جوهر کې د انسان سره عقل شریک ده. نو په جواب کې به وایي چې قابل للابعاد الثلاثه. نو عقل ترې نه ووته. نو هغه هم په جواب کې راتلی شي قابل للابعاد الثلاثه. نامین هم راتلی شي، حساس هم راتلی شي، ناطق هم. نو دی وایي فصل مثلا پس کلی مقول الشیء فی جواب ای شیء فی ذاته. دا فی ذاته ځکه ویل چې په دې سره خاصه وځي. کما اذا سئل الانسان چې سوال وکړی شي په باره د انسان کې چې انسان او سوال وکړی شي بی ای شیء فی ذاته سره نو جواب کې به ویل کېږي چې ناطقونه. او دغه فصل چې دا دوه قسمه ده قریب او بعید. خو په بعید کې خپل مراتب دي. په بعید کې چې لږ لرې لاړ شي ابعد بشي، که ښه لرې لاړ شي ابعد الابعد بشي. نو په القریب هغه ممیز ته وایي چې د مشارکاتونه په جنس قریب کې، او بعید هو الممیز د مشارکاتونه په جنس بعید کې. نو اول لکه ناطق شو د انسان لپاره، او ثاني لکه حساس یا متحرک بالاراده له د انسان لپاره. او د فصل لپاره نسبت الی النوع. مولانا صاحب داسې نشته مولانا دی کې فصل چې کوم د جنس ته هم نسبت کېږي، نوع ته هم نسبت کېږي. جنس ته چې د فصل نسبت وشي دیتا فصل مقسم وای، او نوع ته چې نسبت وشي دا فصل مقوم ورته وایي. نو دا مولانا صاحب حیوان د حیوان دا حیوان چې کوم ده دا جنس ته که نه ده، او دا بلې خواته انسان. دلته ناطق را واخله. نو دې ناطق نسبت چاته هم کېږي؟ دې ته هم کېږي. دې ته نسبت بالتقسیم ده، دې ته نسبت بالتقویم ده، دې ته نسبت بالتقسیم ده. ولې؟ ځکه حیوان ته دې چې متوجه که حیوان دوه قسمه که، یو ناطق او بل غیر ناطق. او د ناطق چې نسبت انسان ته وکړي دې ته نسبت بالتقویم ده. بالتقویم معنا بالجزیت. ولې؟ ناطق د انسان لپاره څه ده؟ جز ده. نو دې ته نسبت بالتقویم کېږي. نو دا دې ته فصل مقسم ده، دې ته فصل مقوم ده. وشو مولانا صاحب؟ نو په ټولو کې مولانا هغه حیوان دا جنس ساپلو کنو برا څوک ده؟ جسم نامی. برا جسم مطلق. برا جوهر. تاسې او هغه څوک نوع ساپله څوک وه؟ برا حیوان. برا جسم نامی. برا
جسم مطلق عالی له دې ځای نه شروع شوه ساپله انسان د دا له جوهر نه شروع شوه اوس مولانا فصل چې ده ته راواخلي بالتقسیم ده او دې ته به بالتقویم دی وایي هر مقوم د عالی هغه مقوم د ساپل وي هر مقوم اوس جسم مطلق لپاره مقوم چې ده قابل للابعاد الثلاثه ولې دا قابل په جسم کې نه ده پروت جسم مطلق دا معنا چې نامي وي که غیر نامي وي خو صرف جسم چاته وایي جوهر قابل نو دا قابلون د ابعاد ثلاثه په د کې جز ده که نه ده او جز ته مقوم وایي نو د قابل چې فصل د نسبت جسم مطلق ته بت تقویم ده نو دا قابلون د جسم مطلق لپاره فصل نو چې د ده لپاره فصل مقوم شو د ده لپاره ولې ځکه دا جز ده د چا نه هغه بیا جز ده هغه بیا جز ده نو جز دا جز دی دغه نو ار مقوم دی عالی مقوم دی سافل ولا عکس کلی نشتا چې هر ځای فصل مقوم دی سافل لپاره وینو ولې ناطق تو ګوره ناطق چې کومه ده مولانا دا فصل مقوم دی چا لپاره ده ولې د جز ده دا مقوم دی حیوان ده ولې دغه نه جز نه ده دا دغه لپاره ده هر مقوم دی سافل مقوم دی عالی نبی صحیح شو او هر مقوم دی عالی نو مولانا هر مقوم دی عالی مقوم دی ساپیل وی دا موجبه کلیه ده کنه ده او دی موجبه کلیه عکس مستوی سره زی موجبه جزئیه او تاویل دی چې دی اری قضیه سره خپل عکس باید عکس صادق شي خو مونږ وایي کلیتن نه صادقیږي عکس چې چیرته عکس فصل مقوم دی چا وي ساپیل وي هغه به خامخا یعنی دا منه که بعضی او بیا راتلی شي بعضی مقوم دی چا د ساپل هغه مقوم دی عالی کېدی شي دغه چل درته وښیم شرط تعذیب کې به راشي دا قابلون اول په ده کې معتبر که قابلون دې کې به معتبر قابل په چا کې راواخله انسان کې دا فصل د چا لپاره کا انسان او دا فصل مقوم نه ده د انسان لپاره ده که نه نو دا مقوم د ساپل لپاره پرس کا اول خو دغه د ساپل والا فصل مقوم د ده لپاره هم ده ربو نشوي لکه دغه خبره شو او فصل مقسم کې قاعده بالعکس ده څنګه قاعده بالعکس ده چې هر مقسم د ساپل ولې چې مقسم د اخص لپاره و عام لپاره به خامخا ولې چې خاص تقسیموي نو ناطق چې حیواني تقسیم که ناطق غیر ناطق جسم نامی ناطق غیر ناطق جسم مطلق ناطق جوهر ناطق غیر ناطق ټولې تقسیم خو ار مقسم دی عالی مقسم دی لکه مولانا صاحب دقه قابل راواخله ولې قابل خو دې ته مې چې نسبت وکړو فصل مقوم ده خو یې غته فصل مقسم ده نو قابل چې جوهر ته واخلې کوم فصل ده مقسمه ولې په جوهر کې خو داخل نه ده قابلون للابعاد ثلاثه خو نشته پکې خو صرف مقسم د دغه لپاره چې جوهر ته مې متوجه کړو جوهر دوه قسمه کوي جوهر قابله غیر قابله خدا چې مقسم د دې لپاره د دې مقسم ده نه ولې جسم مطلق خو همیشه قابل وي د چا بس خو نه ده چې جسم دوه قسمه ده او قابل ده بل غیر قابل د دم مقسم نه ده د دم نه ده خو عکس جزئی خو صادق ده چې هر مقسم دی عالی بعض مقسم دی عالی هغه د سکا چې دا د دو والا راواخله د دو والا سوکو ناطق دلته راو چل وکړه ناطق د دې لپاره فصل مقسم ده کنه ده جوهر ناطق جوهر غیر ناطق هغه د دې لپاره صحیح شو ودغه خبرې دي نور د دواړو فصلو ته وسوګوره نو دی وایي ويلك وللفصل دي فصل بار نسبة إلى النوع نسبة نوع تدا فيسمى مقوما دي تفصل مقوم واي ولي زكا مقوم مرتوي لدخوله وجزئه زكا داي جزء داخل ده في قوام النوع بقوام او تحصيل دي شاكي دي نوعي كي وحقيقتي فحقيقتي دي داخل ده ونسبته إلى الجنس ونسبة جنس تمكيجي فيسمى مقسما بيادي فصل تكون فصل واي ولي لأنه يقسم الجنس ده مقسم دي جنس ده أو محصل دي وجود دي جنس ده
ويحصل قسما له او دی حاصلوي قسم له د جنس لپاره لکه ناطق په نسبت سره حیوان ته نو په هو مقوم للانسان مقوم د انسان دا ولې لأن الانسان هو الحيوان ناطق ده نو ناطق پکې جز ده او جز مقوم وي او مقسم لپاره د حیوان ده ولې لأن بالناطق ځکه چې حیوان سره موږ ناطق ټچ ک نو حصل للحيوان قسمان د حیوان لپاره حاصل شول دو قسمه یو حیوان ناطق بل حیوان غیر ناطق هر مقوم د عالی هغه مقوم د سافل وي لکه قابل د ابعاد ثلاثه دا مقوم د جسم دا هغه مقوم د جسم نامیم دا د حیوان هم دا د انسان هم دا یا لکه نامی شو فإنه لکه څرنګه چې دا مقوم دا د جسم نامی لپاره مقوم د حیوان مقوم د انسان هم دا یا لکه حساس حساس معنا متحرک بالاراده لکه فإنهما كما انهما مقومان د حیوان لپاره كذلك مقومان د انسان لپاره وليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي او دا سنه دا عکس کلی نشتا چې ار مقوم د سافل به مقوم د چا لپاره وي لاندې ناکید څه لیکي بعض مقوم د سافل به مقوم دی عالی وي هغه څنګه چې ما کان مقوما للعالی بعینه د عالی والا را کوس کوته نو د عالی مقوم سوکو قابلو هغه قابل چا تر واخله انسان ته چې دا مقوم دی چا شو نو دا مقوم دی چا شو د جسم مطلق هم شو نو دا یو آیه کل فصل مقسم هر فصل مقسم دي سابل مقسم دي علي الباروي نو الناطق كما يقسم الحيوان الى الناطق وغير الناطق كذلك يقسم الجسم المطلق اليهما وليس كل مقسم للعالي مقسما لسافل ولي فان الحساس شكما دا مثلا يقسم الجسم النامي دا تقسيموي جسم نامي حساس جسم نامي غير حساس دا خو تقسيموي حيوان اليهما ولي ذكر هر حيوان حساس دا نه موجودیږي غیر حساس هغه نه تقسیمي خو بعض مقسم دي سافل دي عالی هغه مقسم دي سافل کېدل شي چې مثلا هغه دي سافل ولا راواخلا ولې له چا سره یو ځای کا عالی سره دغه طریقه مې درته ښودلې وه نو ځکه دی وایي چې فصل الرابع داسې وکړئ دي بس ځکه مه وایي چې د تعریف ته دا ورسوو معرب ته موږ خپل هغه نه خرابو ګوره یوه صفحه مه وایي په دې صفحه نه خلاصېږي او کنه دا نه ختمیږي بیا نه خت دومره بم تنګ کې په اخر کې چې له حد زیات دی وای مولانا صاحب الکلی الرابع سلورم کلی چې دا ماتن فارغ شو د کلی ذاتی نشروع په کلی عرضی باندې وکړه الکلی الرابع سلورم کلی چې د خاصه خاصه ده خاصه مولانا صاحب ما یختص بالشیء توای په اصطلاح کې کلی خارج عن حقیقت الافراد دا یو کلی د چې خارج د حقیقت د افرادونه نو هغه کلی ذاتی ټول وتل خو محمول علی افراد محمول به په افراد واقعات تحت حقیقت واحده فقط دا معنی چې بل حقیقت ته نه ورزي نو په دې ټکی سره عرض عام ووت لکه زاهق په نسبت سره انسان ته یا کاتب په نسبت سره وګورئ دا په ذهن کې نه وي چې دا خو د وړو کتاب د په غټو کې بیا راشي درته چې کاتب نه د حقیقت نه صرف حقیقت نوعي نه د مراد مطلق حقیقت جنسي وي که کله کله داسې وي یو کلي عرضي مختص وي تر افرادو د یو حقیقت پورې خو هغه حقیقت نوع وي لکه زاهق او کاتب دا مختص تر افرادو د یو حقیقت نوعي پورې چې انسان ده دې ته وایي خاصة النوع کله مختص وي تر افرادو دی یو حقیقت پورې خو هغه یو حقیقت جنس وي لکه ماشي مختص تر افرادو دی یو حیوان پورې ماشي مختص تر افرادو دی یو حیوان پورې افراد د جسم نامی ته افراد د جسم مطلق او د جوهر ته نه ورځي نو ماشي خاصه وګرځي د حیوان لپاره دې ته خاصة الجنس وایي ماشي خاصه ونه ګرځید د چا لپاره حیوان لپاره خو چې د انسان لپاره یو اخر بیا عرض عام جوړیږي خو د حیوان لپاره څه شی ده خاصه ده پرې پوه شو باندې خو مختص تر افرادو د یو حقیقت پوری وي هغه یو حقیقت نوع وي که هغه یو حقیقت جنس وي نو خاصة النوع خاصة الجنس او پنځم چې دا من کلیاتنا عرض عام ده کلی خارج مقول على افراد حقیقت واحده وعلى غیرها لکه ماشي چې محمول د افرادو د انسان او پرس باندې پایده و اذا علمت مما ذکرنا چې کلیات پنځه دي جنس نوع فصل رابع خاصه پنځم عرض عام نو فعلم وس مولانا صاحب وس د دې مابین کې امتیاز در تکي په اعتبار د ذاتیت او د عرضیت سره چې ان ثلاثه الاول يقال لها الذاتيات درې اولنوي تسوي
آخرنی ته عرضیات وای وقد يختص اسم الذاتی بالجنس والفصل فقط ولا يطلق على النوع بهذا الاطلاق لفظ الذاتی. څنګه مولانا صاحب کله کله ذاتی نوع ته نه ویل کیږي، ذاتی فقط جنس و خو هغه په دې اعتبار باندې چې ذاتی داخل په الحقیقت ته وایي، ذاتی چاته وایي او عرضی خارج ته وایي، نو بیا نوع ته ذاتی ویل شي. ولی نوعه تمام حقیقت د افرادو ده کنه ده کنه داخل او جز ده. نو چې نوع تمام حقیقت د افراد شو او داخل او جز نشوه نو بیا هغه ته ذاتی نشي ویلی. چاته؟ نوع ته. نوع بیا ذاتی نه ده په دې اعتبار باندې. نوع ته چې موږ ذاتی وایو په دې معنا باندې چې خارج نه ده، ذاتی په دې معنا نه اخلو چې ذاتی دې ته وایي چې داخل وي، نه ذاتی دا معنا چې غیر خارج وي. نو عرضی دې ته وایي چې څه وي؟ خارج. او ذاتی دې ته وایي چې خارج نه وي. بیا که عین حقیقت وي که جز وي نو جنس او فصل ته ورغی او نوع ته ورغی ځکه هغه هم غیر خارج. نو دی وایي عرضی چې کومه ده معنی الخاصه والعرض عام، دا اقسام د کلي عرضی دي که نه دي؟ نو یو تقسیم الى لازم والمفارق. فاللازم ما ته ګوره لزوم عدم انفکاک ته وایي چې یو شی دی بل شي نه، او مفارقت انفکاک ته وایي. دومره خو تاسې د الفاظو ته ګورئ که نه خپله په معنا پوهېږي. لزوم مفارقت نو یا به ممتنی وي انفکاکي دا لازم ده، یا به جایز وي انفکاکي دا مفارق. نو دی وایي چې مولانا صاحب عرضي اعنی الخاصه والعرض عام منقسم کیږي لازم و مفارق ته. نو لازم چاته وایي چې ممتنی وي انفکاک عن الشی چې د معروض نه منفک کیږي. اوس مولانا صاحب دا عرض لازم دا بیا په درې قسمه ده. لازم الماهیت، لازم الوجود الخارجي، لازم الوجود ذهني. یو شی به لازم وي نه به منفک کیږي له ماهیت د شي نه، بس قطع نظر د وجود ذهني و ذهني خارجي وجود ته مه ګوره، نفس ماهیت د شي نه به دا شی نه منفک کیږي. لکه زوجت د اربعو سره، زوجت د اربعو د ماهیت سره لازم ده. ماهیت د اربعو دا ده چې ما تحت د خمسه ما فوق د ثلاثو. نو ما فوق د ثلاثه ما تحت د خمسو دا ماهیت د چا ده؟ د اربعو ده. او د دغه ماهیت نه زوجیت نه منفک کیږي. بیا دا ماهیت د اربعو په ذهن کې وي که په نو دې ته لازم الماهیت وایي. لازم الماهیت دا معنی چې نه منفک کیږي له ماهیت د شي نه قطع نظر د وجود. او که یو شی ماهیت سره لازم نو خو د وجود سره لازم د وجود ذهني یا خارجي سره، نو اوس به یا له ذهني وجود سره لازم یا له خارجي. که له ذهني سره لازم دې ته لازم الوجود ذهني وایي. لکه کلیت چې د نوع او جنس او فصل سره لازم ده، دا چیرته لازم ده؟ ځکه کلیت خو خارج کې نشته. او یا بن لازمي په نسبت سره وجود خارجي ته، لکه سواد چې د حبشي سره لازم ده د ماهیت د حبشي سره. ولې ماهیت د حبشي خو حیوان ناطق ده، بیا خو به مونږ او تاسې هم سو تورو نه. سواد چې لازم ده له حبشي له وجود خارج کې چې حبشي موجودیږي نو به تور وي، نو دې ته لازم الوجود خارجي وي. نو دی وایي اشاره کوي تقسیم ته. نو مولانا صاحب لازم چې نه منفک کیږي او انفکاک ممتنی وي اما بالنظر الى الماهیت لکه زوجت اربعو سره، نو پردیت چا سره د ثلاثو سره. د ثلاثو ماهیت څه ده؟ ما فوق الاثنين او ما تحت دی اربعو. نو ثلاثه چاته وایي؟ ما فوق الاثنين او ما تحت دی اربعو. نو مولانا صاحب د ثلاثو د دغه ماهیت سره که په ذهن کې موجود څه که خارج کې و نو فردیت سره لازم ده. نو مولانا صاحب دا لازم الماهیت شو که نه شو؟ نو مولانا صاحب ولی په انفکاک د زوجیت اربعو سره او پردیت د ثلاثو سره دا خو محال ده، انفکاک یې نه راځي. و اما په نظر سره وجود ته چې و اما بالنظر او یا به لازم وي نه به منفک کیږي خو په نظر سره وجود ته. نو وجود بیا وجود ذهني وي که وجود خارجي دغه یو مثال ورکړی لکه سواد د حبشي سره. ولې وایي په ان انفکاک د سواد د وجود د حبشي نه محاله ده لا عن ماهیت. ولې د ماهیت مچ دس که ماهیت انسان ده
نو که بیا د د ماهیت سره لازم وای نو هغه ماهیت خو په ما او تا کې هم شته نو بیا به ما او تا هم سو تور بو او دا خو باطل بین دی وای د وجود د حبشي نه محاله ده لا عن ماهیتي ځکه ماهیت خو انسان ده او ظاهر دا ده چې سواد خو نه ده لازم د انسان سره و الا نو ما او تا به هم تورو او عرض مفارق ما لا یمتنعو هغه د مولانا صاحب چې ممتنع نه وي انفکا کې عن الملزوم د ملزوم نه لکه کتابت بالفعل د انسان هو مشي بالفعل د دې لپاره مولانا صاحب هغه مشي کتابت دو مثال یې ورکړ کتابت د خاصي مفارقي مثال ده مشي د عرض عام مفارق مثال ده دا بالفعل ولې ولګول که بالقوه سي بعرض لازم دي ځکه بالقوه بالکل نه منفک کیږي خو چې منفک کیږي بالفعل کله مشي کوي کله نه کوي تاسې نه کوي او داسې والعرض اللازم بیا قسمان الاول ما يلزم التصور من تصور الملزوم تاسو ته مې بله ورځ ویلي ځکه چې لزوم یو بیین ده بیین بیا دوه قسمه وه بیین بمعنى الاخص بیین بمعنى غیر بیین بمعنى الاخص غیر بیین بیین بمعنى الاخص شاته ویل کېده چې یوازې تصور دی او که تصور دی ملزوم یې مغوښت دی دا کوم یو ده او غیر بیان بمعنى الاخص چاته وایي چې مقایسه غواړي په هغه کار نه کیږي او که مقایسه باندې هم کار نه کیده دلیل خارجي غوښته غیر بیان بمعنى ګوره یې څومره فایده یې وکړه ډاریک وره ختم شو عرض لازم قسمان الاول ما يلزم التصور من تصور الملزوم كالبصور للعام والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم دواړو باندې بیا جزم باللزوم راځي یوازې په ملزوم کفایت نه کیږي لکه زوجیت اربعه دغه مثال ورکړی ده نه قابل العلم و صنعت الكتابت مثال ورکوي دا بیا په غیر لازم بمعنى الاخص کې وایي ولې فإن من تصور الاربعه تصور د اربعه یو که تصور د مفهوم د زوجیت یو که یجزم بداهتن چې اربعه زوج دي منقسم متساویین دي خو دلته مقایسه به م غواړي چې رښتیا دی داسې دي که نه دي او یو قابل صنعت الكتابت هغه مثال صحیح ده د لزوم بیان بمعنى اعم لپاره نو دا دوه قسمین یوازې د لزوم بیان کړي دي چې یو بیان بمعنى اخص او بل بیان بمعنى ادي غیر بیان اقسام نه دي بیان کړي نو تاسو ته ما څلور ویلي که نه دقه خبره شو وشو نو عرض مفارق اعني ما يمكن انفكاكه من المعروض اغم دو قسمه ده یو ما يدوم عروضه للملزوم لك حرکت دی پلک سرا مولانا صاحب عرض مفارق دو قسمه ده یو دائم الثبوت ده بل غیر دائم الثبوت ده سس کچیرته مولانا صاحب بالدوام ثابت وو اگر که انفکاک خو جایز ده خو البته پیښه داسې وه چې دا عرض ثابت و بالدوام دوام عدم انفکاک ته وایي خو سره له جواز د انفکاک نه انفکاک جایز وي خو پیښه ده دا چې هغه شی ورته دایم وي ثابت دایم وي ورته خو سره له جواز دی انفکاک نه لکه حرکت دی پلک لپاره دا دائم الثبوت ده او که بالکل دائم هم نه و دې ته غیر دائم الثبوت وایي بلکې زایله کیده خو هغه بیا دوه قسمه ده یو هغه د مولانا صاحب چې هغه بسرعتن زایله کیږي سریع الزوال او بل بطیء زوال د سریع الزوال لکه حمرة الخجل او صفرة الوجل صفت مشابه صیغې دي خجل شرمنده وجل ترسنده صحیح شو ډارن پوه په دې باندې اوس ډارن سړی چې داسې ورکې رنګ یې څه شي زیړ شي خو زیړوالی زر ختم شي او شرمنده مجلس کې یې وار وکړي سور شي راځي که نه سور شي په هغه ټیم کې وروسته چورت وایي هغه ټیم کې مړه دا خوار ځای هغه کېږي څه خبره ده مړه هېڅ خبره ډاري کې رنګ بیرته برابر شي دا زیده که نه ده نو خجالت وخت کې سوروالی ځي هلته وایي وینه په جوش راشي هغه وایي چېره زه وځم پوه شوې او د هغه چې کومه ده دا د ډار په وخت کې بیا زیړوالی مخکې شي ځکه روح وایي زه وځم ځکه د ډار په وجه سړی مړ کېږي چې ډېر وډار شي او د روح رنګ چې ده زیړ ده ښه او په دې ټیم کې سړی بیا تک زیړ شي نو دی وایي مولانا صاحب والثاني ما يزول عنه اما بسرعه كحمرة الخجل لك سرواله دي شرمنده وسفرة الوجل او زيړواله دي ترسنده او ډارن یا بتو الشباب ببطوء او یا په بډاتو هغه په بطو سره به سلو بزایله کیږي قرار په آرام بزایله کیږي زر نه مثال کشیب و شباب
شیب سپینګیروالي ته وایي. دا مثال صحیح نه ده ورکړی. ولې سپینګیروالي نه وروسته بله مرتبه نشته چې هغه له سړي نه زایله شي، بلکې د سپینګیرتوب سره به خاورې ته ځي. نه داسې مثال ښه ده چې هغه معروض وي او هغه عارض ترېنه لاړ شي. د شیب په ځای باندې کهولت ښه ده چې نه ځواني وي او نه بډاتوب یا پوخ عمر چې ورته وایي. پوخ شیب معنا کهولت، نو کهولت هغه ته وایي پوخ عمر ته وایي، شڼاوی بعضې ورته وایي پوخ عمر. نو هغه کې بیا نه ځواني وي او نه بډاتوب وي، او بله مرحله شته. نو هغه کهولت هم زر نه ختمیږي، ښه کم از کم یو 10 کاله وایي بیا سپینګیرتوب ته رسیږي. پوه شوې په دې باندې کهولت. یا لکه عشق چې کوم ده دا عرض مفارق ده خو زایله کېږي بسرعت نه ببطوء. د هغې له طرفه بې وفایي به، د هغې له طرفه واده خلافي، نور داسې چې هغه موجب لپاره د نفرت وي، په آرام 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 اخر به عشق ختم شي. دا هم زر نه ختمیږي ښه. او بل چې کومه د مولانا دا وشو والشباب ځواني، دغه مثال صحیح ده، دا په اساغه نه ختمیږي ښه، په سلو ختمیږي. فصل فی التعریفات. مولانا دا هم نږدې ده د قضایاو ته به هم رسولی وله.